وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم. زمانے رو محترم مشرانو ستاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم. ستاسو والدانه استقبال تم راځي مشانه اجتماع ان شاء الله العزيز دا د خبر دلیل دی چې ان شاء الله په 19 دسمبر باندې ګټه د کتاب د ان شاء الله ګټه د علماء د ان شاء الله العزيز دغه ګټه د جماعت د محافظین د ان شاء الله دغه ګټه د مدرسې د محافظین د ان شاء الله دغه ګټه ان شاء الله زمونږ د خانقاه د محافظین ده دغه ګټه د تبلیغي مرکز د محافظین ده او دغه ګټه ان شاء الله د دې پټکي د خیري دغه ګټه ان شاء الله زمونږ د حیا او د غیرت ده. زه دغه خلکو ته څه کوم چې دې په تقریر کې وایي ما ته چڼې ودرولې دي الحمدلله زما دا چڼې به ګټي ان شاء الله العزیز په 19 دسمبر به ورته ښایو چې دا چڼې دا مولا د ده محبت د خلکو په زړونو کې دی ان شاء الله العزیز. زما ورونو تاسو ثابته کړه د شکر زمونږ د بابېړی یونین کونسل زمونږ دغې تمامو ملګرو بلکې زه خو نن دا وایم چې نن په دغې تحصیل مردان کې دا اومه جلسه دې پسې څلور جلسې نورې په دې انداز باندې روانې دي. ټول تحصیل تاسو ګټلې دي ان شاء الله ګټو به ان شاء الله العزیز او هغه رب به موږ له ګټه راکوي ان شاء الله. د الله رب العزت نصرت زمونږ سره دی د الله امداد زمونږ سره دی. ډېرو ووې پرونې پروپیګنډه جوړه کړې ده دا امانت شاه بینر نشته دا امانت شاه پوسټر نشته وایي ځکه چې هغه ناست دی. زه ورته وایم زه ناستې ته نه یم ولاړ زه به ان شاء الله العزیز کینم به که خیر ستاسو په تعاون د الله په فضل باندې خو د میر په کرسۍ به کینم ان شاء الله او یوازې نه زما سره به ان شاء الله زما دا ملګري مولانا ایاز صاحب زمونږ ملګري چې څومره د کتاب نه ولاړ دي ان شاء الله په تحصیل کې به یو وارې بیا هم هغه شانتې ښکاري چې لکه څرنګې په افغانستان کې په دې وخت کې علما کرام په پارلیمنټ کې سره د پټکي دي ان شاء الله العزیز د تحصیل په دغې کونسل کې به تاسو ته هم دغه سپین او تور پټکي به درته ښکاري ان شاء الله دا پټکي به ورلیږو که نه ان شاء الله. او دا ځکه وایم چې په دغې خلکو دا پټکۍ بد لګي ځکه دی وایي دا مولا دی او دا چڼې دی او دا امام دی. زه ورته وایم چې ان شاء الله العزیز که زه میر یم که مولانا ایاز صاحب چیرمین شي مولانا ایاز صاحب د تحصیل ممبر وی خو بیا به امام وي ان شاء الله العزیز خپله امامتي نه پرېږدو ان شاء الله العزیز. بعضې ځایونو کې زمونږ علماو پسې لګیا دی مولوي صاحب دا تا ولې د علماو دپاره خبره وکړله دا تا ولې د مولیانو دپاره خبره وکړله دا تا ولې د کتاب دپاره خبره وکړله. الحمدلله زما مولا هم غیرتي دی زما امام هم غیرتي دی. ورته وایي که چېرته کې ستا دا خیالي چې زه به ستا غلامي وکړم زه الله آزاد پیدا کړم زما ژبه آزاده ده زما بدن آزاد دی ان شاء الله العزیز. دا خو لا د ووټ خبره ده قسم په خدای که د خپل ځان د ورکولو وایي خبره او کار راځي خپل ځان قرباني ورکوم خو جومات به ګټم ان شاء الله خپل ځان قرباني ورکوم خو ممبر به ګټم ان شاء الله خپل ځان قرباني ورکوم خو مدرسه به ګټم ان شاء الله. مختصر دی خدا خبره تاسو ته کوم په 19 دسمبر باندې به څرنګه دلته کې جذبې او ولولې سره شوق او محبت سره الحمدلله په خپله خرچه باندې تاسو راغلي یې ان شاء الله العزیز په 19 دسمبر باندې به هم په دغې جذبې سره پولینګ سټیشن ته ځو ان شاء الله او بیا چې مهر لګو په کتاب باندې ورسره به الله اکبر هم وایو ان شاء الله العزیز ځکه دوی وایي د الله اکبر دور وایي ختم
تمام شو زبطا تخیم چې د الله اکبر دور نشي ختمې دی ان شاء الله د الله اکبر دور به تر قیامت پورې جاری او ساری وي اورونو یو راته وې مولوي صاحب الحمدلله په ټول مردان کې ستاسو پوزیشن مستحکم دی په ټول مردان کې د هر طرف نه आवाज د کتاب دی په ټول مردان کې د خلکو محبت د علماو سره د طلباو سره د دې مسکینانو درویشانو سره دی خو دې به در سره داندلي کوي زه ورته وایم چې دا پټکې ماته خپلو مشرانو هسې نه دی تړلی د الله په ذات پې دې قسمې په 19 دسمبر به زما دغه پټکې صرف پټکې بني دا ما کفن په سر باندې تړلی د میدان کې به ولاړ یم انشاءالله دا مونږ کفنونه په سر تړلی میدان کې به ولاړ یو نعره تکبیر نعره تکبیر آواز برانه له آواز برانه له نعره تکبیر الله نعره تکبیر نو انشاءالله العزیز که مولانا یاد صاحب دی دغه پټکې هسې نه دی تړلی په دغې بنیاد مو تړلی دی موږ څوک موږ په خپله داندري نه کوو خو څوک داندرۍ ته پرېږدوم نه انشاءالله العزیز او تاسو ته م وایم چې کله نتیجه راغلی دستخط شده نتیجه د ټولو به رالی د کسان به م رالی د یوت به م رالی د جرنل به م رالی او د میر به م رالی یو نتیجه به پرېږدی نه د هغه وخته پورې څو پورې نتیجه دې راغشتې دی نه د هغه ځای نه به بهر چې کوم دی نو نه راوځې هغې وخته پورې به موجود دی چې ستا دړوان دي ټول وټونه د هغې ګنټین پوره وشي او نتیجه م ترېنه پوره راوالی انشاءالله العزیز مبارکي در کوم الله تبارک وتعالی په فضل باندې دغه الیکشن جمعیت علماء اسلام ګټلی دی ځکه چې نن هر در ته ځې هر ور ته ځې قسم دې زه نن وګرځېدم مولانا یاد صاحب را سره و با بیڼې هغې سرونو ته لاړم هلته یو کاکا راته وایي مولوي صاحب ته ګرځما موږ خپله فیصله کړې ده چې دا ووټ به د کتاب وي انشاءالله العزیز په تا باندې احسان نه کوم خالص د الله د رضا دپاره په دې بنیاد کتاب له ووټ ورکوم چې دا کم ظلم او ستم ګورم اوس راتلم په لاره باندې بعضې خلک لګیا دي وایي ریلی او باسو ګانې یې لګولي دي ډولونه یې لګولي دي د ده خیال دا دی چې خلک به ما نه په ډول باندې ووټ راکوي نور د رانه په ډول هم ووټ وانه غشته انشاءالله که خیر نور د په ګانو بجانو ووټ وانه غشته قوم اوس بیدار دی الحمدلله انشاءالله العزیز چې موږ ووټ اخلو د الله په نوم باندې به یې اخلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک نوم باندې به یې اخلو انشاءالله العزیز نعره تکبیر نعره تکبیر کتاب زموږه دلته زمونږ الحمدلله بختیار ګل محمد صاحب مولانا یاد صاحب دغه شانته میر دپاره زه یو فقیر ملنګ سړی امانت شاه انشاءالله العزیز دا ټول به کتاب ته ووټ ورکوو نه زور کړه کتاب ته به ووټ ورکوو انشاءالله بلکې دا سره بهرحال خیر او خو د هغې خپلې ګوتې دي سرکاري ووټ یې په دې وجه بند کړ چې سرکاري خلک دا ووټ د حکومت خلاف یا دغه شان د دغې ډولکو او باجو خلاف په استعمالېږي دې وجې نه یې بند کړی دی خو بیا هم ورته وایم که ته هر څومره بند کې هر څومره دیوالونه ووایې خو اوس موږ ټول دیوالونه مات کړي دي انشاءالله العزیز اوس موږ په چا دیوال په لګولو باندې انشاءالله موږ په شا کېږو نه موږ به مخ په وړاندې ځو مبارک کی در کو په 19 دسمبر هم انشاءالله جمعیت ګټلې ده او یو بله پیشنګي هم درته کوم مشران مې ولاړ دي سپینګري مې ولاړ دي خپل رب نه هم دغه تمه ده چې انشاءالله العزیز دې نه بعد په دغې صوبه کې حکومت هم د دې برګې جنډې را روانه د دې برګې جنډې حکومت په انشاءالله پارلیمنٹ کې به هم د جمعیت علماء اسلام ممبران ناست دي انشاءالله العزیز حکومت به هم د جمعیت علماء اسلام وي او میرز به هم د جمعیت علماء اسلام انشاءالله ورونو
منگو تاسو پولنگ سٹیشن تزو گزارش میں دارے سحر بمونز دا جمع سرا داغین پس اشراق پوری جماعت کے پل ذکر اسکار تلاوت ختمون کول داغین پس اشراق 2 رکعت سلور رکعت منز کول داغین پس پا گزارش میں دے یو پیالے چے مصرف کے 2 بم نس کے جو وقت پہ نہ خرابی یو پیالے چے بس کے او داغین پس پٹول پا بسم اللہ الرحمن الرحیم سرا پا درود پاک سرا پولنگ سٹیشن طرف سروانے گئے انشاءاللہ دے پرخ کے تاسو خپل وټونه پول کړي انشاءالله او ما ته امید ده که خیری چې د لسو بجو نه به مخکې نتیجه دای چې دا نور کیمپونه به خالي او دغه د برګې جنډې کیمپونه به لګېدلي انشاءالله او بیا به ګټه مونږ تاسو په دې ټایم کې چې کله پولنګ بند شي نو انشاءالله العزیز چې د ریزلټ اعلان کیږي د هر پولنګ سټیشن نه به د الله اکبر آواز وځي انشاءالله دا هر پولنگ سٹیشن نہ بڈولونا نہ لگے گی انشاءاللہ دا اللہ اکبر آواز بہوچتی گی انشاءاللہ العزیز زمارو تخبل رب نبوارو من کمزوریو من یقیناً دیر کمزوریو توازو انکسارے سرا من بد اخبل رب نہ امدار وارو نن بد نفلو نکو دا غیر پار بد اللہ تبارک و تعالیٰ تسر بسجود یا اللہ اے کریم ربا من دا دے ظلم و جبر حکومتوننا آغا خلق چنن مدرسے را لختمائی آغا خلق چنن زمان پا جماعت پابندی لگئی آغا خلق چنن ڈم توب تے کار ویلنے زمان و جوان نسل گمراہ کئی اے اللہ پاکا زمان دا جماعت حفاظت زمان دا مدرسے حفاظت زمان دا امنان و جوانان رونو دا توی تربیت و حفاظت اے الہ العالمین دا آغی سجن نوکے دا قرآن سر مین پیدا کے دا حدیث سر مین پیدا کے دا علماء سر مین پیدا کے دا صلحاء سر مین پیدا کے تو انشاءاللہ العزیز مبارکی دا کا خیری گٹا انشاءاللہ دا جمعیت علماء اسلام دا گٹا انشاءاللہ دا کتاب دا زیوار بیا استاذ ردغ محبت تیر زیادہ شکریہ دا کون و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین